أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر لن تبلغوا هرگز بون رسیگی تاسو البر من حقیقت البر حقیقت دنیکی لرا حتى ترغ وقت پوری تنفقو چه تاسو خیراتو کئی مما دهغ مالوننا تحبونا چه تاسو خوخوی محبوب دی کم مالونا چه تاسو تا محبوب دی دا غین خیراتو نکینو تاسو حقیقت دنیکی لرا نشی رسیده دبر په معنا کې علما لوی اختلاف کیا سدی رحم الله وی چې عبارت د حذف په مضاف سره لن تنالوا ثواب البر هرگز به حاصل نکړي تاسو ثواب د نیکی لرا د قول مقصد دا دی چې زکات څوک نه ورکوي نو یو عبادت هم نه قبلیږي نو حقیقت د نیکی ته نشي رسیده او مجاهد او کلبی سے ودایت منسوخ دی په آیت د زکات سره او راجح قول دا ده جمهور علما دا وی چې دا منسوخ نه ده عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس عمران ابن میمون بقول مجاهد سبعتا ابن ابي رباح صدی رحم الله د دی وی دی ټول وی مراد د بر نه پدی مقام کې جنت ده هرگز به حاصل نکړی تاسو البر الجنت جنت لرا جنت نشي حاصل ولې ترغه وخت پورې چې تاسو خیرات نکئ داغه مالونه چې تاسو خوخویا زکه چې د دې آیت نزول سره طلحه رضی الله تعالی عنہ یو باغ کوی ورکه هم وو بیروحای ناموا نو هغه وقف کو بیت المال ته اصحاب صفتا دارنګ زید ابن حارث سے یو اسو هغه ډیر محبوب او خو ورتا الله پلا رکه ورکو عمر رضی الله تعالی عنہ انزوا هغه الله پلا رکه آزاد کا داس ابن عمر سے هم یو وینزوا ډیر محبوب ورتا هغه آزاد کا زکه چې تاکید راغله ده یاره کټول عمر نشه کولې جون کې یو کرت خو کیا دا ګور ډیر ګران عمل دی ډیر مشکل دی نو صحابه کرامو دا محبوب شیزونه خیرات کا چې لن تنالوا البر دا قید ختم شي تاسو یو سوالګر راغی استاجیب نه پیسې وست زرو لوټو مو تو سلو 500 نو تاسو کوشش کې چې دا سلو لوټ ولا ورکم نه یو ځل ولا دغه سی ورکا خوخ مال خپل خوخ مال خیرات کا نو لن تنالوا البر هرگز به حاصل نکړی تاسو لن تبلغوا یا نرسیږئ تاسو البر من الجنت جنت یا حقیقت البر حقیقت د نیکی لرا یا مقام دا برارو نشي حاصل ولدنی کانو مقام حتی ترغ وقت پوری تنفقو مانا چی تاسو صدقیو کیا یعنی خیراتونا که مما دا غمالوننا تحبونا چی خوخوی تاسو وما تنفقو اغا چی تاسو خیراتوی من شیئن من ای شیئن محبوب من شیئن مانا من ای شیئن محبوب دکم یوشی محبوبنا فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى به باغبان علیم پوی دے گورے ستاسو نیتونه تو ګوري بیا فیجازیکم بدلی درکې تاسو ته اوس یهودو ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګمان کې چې په ملت د ابراهیم علی السلام جما او ابراهیم علی السلام د اوغه او شوده نه خړل حرام کړي وزان باندې او تو ملت د وګیر د ابراهیم علی السلام کې ها وې د بازي شیزونه یعقوب علی السلام وې د پزان باندې حرام کړي وې مونږ ته د یعقوب علی السلام پر خو دا غي ویلو آیات نازل شو جواب کل الطعام طول طعامنا كانوا حلا من حلالا حلال لبني اسرائيل على بني اسرائيل بني اسرائيل باندې الا مگر ما غس حرم چې حرام کړو اسرائيل مراد يعقوب عليه السلام دی يعقوب عليه السلام على نفسه په نفس خپل باندې ځان خپل باندې په نظر سره چې کوم حرام کړو من قبل ان تنزل التوراة من قبل نزول التوراة مخکې د نازل دلو د تورات نه هغه بیمار شوی ورق النساء بیماری ورته هغه که زخه شومانو چې ما ته کوم محبوب شیزونه دینو زبزان باندې حرام کړم غوخه د اخوه دارنګ شودا دای پزان باندې حرام کا نو هغه کله حرام کړیو هغه خو مخکې د نازلولو د تورات نه او يهودیت د تورات نه بعد شروع شوه دی دروغ وایي تاسو
نو قلت ورته وای پیغمبر علیہ السلام فاتو پس راتلو کوي تاسو بالتورات تورات لرا راوړی تورات فتلوها پس اولولای تورات لرا او خای تورات کی دا خبره ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی خپل داوا کې نو فبهتو فلم یاتو بیا پس پړش دی فلم یاتو بیا تورات راو نړلو افتراء جوړ کړي والله باندې نو کاذبینو فمن افترا پسوک چې ځان نه جوړي علی الله په الله باندې افترا کوي الکذب دروغ لرا من بعد ذلك رست د دینه فاولئک پس دغه کسان چې دی الله هم الظالمون هم دی ظالمان دي قلت ورته وای پیغمبر علی السلام صدق الله رشتیا ویل دی الله تبارک وتعالى په دې خبره کې چې ما کان ابراهیم نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا او نه نصراني یا پدې خبره کې چې ان اول الناس یقینا نزدې د خلقنا اول الناس بابراهيم من بدين ابراهيم باتباع دين ابراهيم په اتباع د دین د ابراهيم عليه السلام کې للذين كسانو اتبعوه چې تابعداري کړي او دا غ زمانه او پیغمبر عليه السلام نزدې واغتا او مؤمنانا پدې کې الله قلت ورته صدق الله رښتیا ویلي دی الله دا خبره رښتیا کړې ده نو چې رښتیا یې کړې ده نو فتبعوا تاسو تابعداري وکیا ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې همیشه میلان کوونکی و د باطل نه حق ته وما كان نو ابراهيم عليه السلام من المشركين د مشرکانونا اوس يهودو سو ویل چې دا بیت المقدس چې دا زمونږه قبله ده هو افضل من الكعبه دا د کعبه افضل ده وقال المسلمون بل الكعبه افضل مسلمانانو ویل چې کعبه افضل ده فانزل الله آیت نازل کړه الله تبارک وتعالى د مسلمانانو په حق کې ان اول بیت یقینا اول بیت چې کوټه چې دا ودیا معنا بنیا چې جوړ کړي شوی دا ودیا معنا بنیا چې جوړ کړي شوی دا لناس د پاره د خلقو للعبادت د پاره د عبادت للذي خامخ غدا ببکتا چې د په مکه کې مبارکن معنا ذا برکت چې خوند برکت ده خوند برکت د کوټه یا مبارکن چې مبارک ده یا صيغه د اسم مفعول کا چې الہ العالمین پکې برکت اچولې ده ها اول بانی د بیت شریف سوق د کعبه آدم علی السلام بیا ورپسې بیت المقدس خو بیا سلويخ کال بعد جوړ شوی دی سليمان علی السلام جوړ کړی دی حبیبکه بکه او مکه بعضی وی یو شی دی لکه لازم او لازم او بعضی وای چې معمولی فرق کوي پکې مکه د ټول خارینوم دی او بکه موضع البيت والمطاف بیت الله شریف او مطاف ومکه اسم البلد كله دا ټول خارینوم مکه دی او مجاهد وای بکه هي مکه بکه چې د مکه ده مجاهد رحمه الله وای بکه چې مکه د مبارکنا ذا برکتن چې خوند برکت ده یا صيغه د اسم مفعول کچې الہ العالمین پکې برکت اچولې ده برکت په معنا د زیادت سره مبارک ځکه دی چې یو مونځ په یو لک قبلېږي مبارک مغفرت سره هم راځي نزول د رحمت سره کثرت د ثواب سره مبارکن ذا برکتن چې خوند برکت دی برکت په معنا د زیادت سره چې یو مونځ په یو لک ادا کېږي وهدن او هدایت دی للعالمین د پاره د عالم فيه پدی بیت شریف کی آیات من علامات تی بینات من واضحات واضحه چې نقش قدم د ابراهیم علیه السلام دا یو معجزه د کانی کی چرته نقشه جوړیږي دارنګ من جمله دا غینه حجر اسود او من جمله دا غینه مقام ابراهیم شو اب زمزم شو دنیا خلق دین او بوړي ختمیږي نه او جراثیم پکې نشتا صفا او مروه یو لوی علامت ده فيه پدې کې آیات من علامات علامی دي بینات من واضحات واضحه مقام ابراهیم من جمله داغنه مقام ابراهیم ومن غسوک دخلو چې داخل شو دی بیت شریف ته کان وی بده امنن پامن کې ولله خاص الله د پر علی الناس په خلق باندې فرض واجب ده حج البيت قصد بیت شریف
پنیت د حج معنا قصد او عمره معنا اعتمار زیارت حج البيت قصد بیت شریف پنیت د حج دا فرض دا چاته من هغه څوک استطاع چې طاقت لري د کور خرچه او د لارې خرچه او چا چې وس کیږي او حجونه کی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي فلیمت ان شاء یهودیا د دخو خدا که یهودی مری ان شاء نصرانیا که نصرانی مری دا انسانا نو الیه دی بیت شریف تا سبیل دلار طاقت لري ومن كفر چاچه کفر کو یعنی انکار کو د فرضیت د حجنا فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى غنی بپرواز ذات عن العالمین د عالمنا طول عالمنا قلت ورتوا يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لم تكفرون ولكفر كوي بآيات الله بآياتن الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى شهيد من غواد حضور علم لري عالم دي على ما پغسا تعملون چې تاسو کویا شاهد دے بصیر دے قلت ورتوا يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لم تصدون لم تصرفون ولياړوي خلق عن سبيل الله عن دين الله د دین د الله نه من غسوک امن چې مان راوړي د تبغونها من تطلبونها لټوي تاسو لاري د الله لرا تبغونها تطلبونها لټوي طلب کوي تاسو لاري د الله لرا عوجن کوګواله وانتم تاسو چې شهدا گواهان یا وم الله ندي الله تبارك وتعالى بغافل خبر عما دا سنه تعملون چې تاسو کوي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو ان تطيعوا کچره تاسو تابعداري وکړه فریقن د یوډل من الذين دا کسانو نو اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی کتاب یعنی د اهل کتاب خاصه شماس ابن قیس يردونکم وابړی تاسو واپس وګرځي تاسو لره بعد ایمانکم رست د ایمان تاسو نه کافرین کفر کوونکي وكيف تكفرون ولم تكفرون ولكفر كيدي دا تعجب خبر دا وانتم تاسو ولكفر کوي تاسو وكيف تكفرون ولكفر کوي تاسو دا تعجب خبر دا وانتم تاسو چې تطلع لستلکی علیکم پتاسو باندې آیات الله آیاتنا د الله وفيكم معكم تاثر رسول د الله موجود دی بعضی بریلیان د دې زینه غلط استدلال کوي وګوره پیغمبر علیہ السلام هر ځای کې حاضر او ناظر دی الله وفيكم وتاسو کې رسول د الله هر ځای کې دی وګوره تاسو کې موجوده الکه دا خو مکیوالو ته چې تاسو څنګه کفر کوي بیګا او سبب تاسو کې آیات تاسو باندې آیاتونه لوستل کېږي او تاسو کې معکم وفيكم معکم تاسو رسول د الله دی نور کلی والا خو پرېدا او تاسو کې موجود دی رسول د الله بیا کفر کوي معنی دا سیدا وفيكم معكم تاثر رسول د الله دی رسول د الله موجود دی ومن رسول يعتصم يستمسك چې منګول ولګي بالله معنا بدين الله په دین د الله باندې فقط پتا کې سره هودیا برابر کړي شو دی الى صراط مستقيمه لارې نیغتا يا أيها الذين آمنوا ایمان والو اتقوا الله ويرګد الله حق تقاته په حق ير سره یعنی اطاعت وکړئ بیا ګناه مکوئ شکر ادا کړئ بیا ناشکری مکوئ یا حق تقاته معنا په حق ير سره په فرایضو کې او په ایمانیاتو کې ولا تموتن ممریتاس الا مگر په دغه حال کې مړ شي انتم چې تاسو مسلمون گردن نهاده تابعدار یعنی تمام زندگی کې تاسو داسې ټیم رانی شي تاسو ته چې د اسلام نه بهر تاسو اسنه چې په داسې ټیم کې تاسو ته مرګ راشي واعتصموا معنا يتمسكوا منګولې ولګوي بحبل الله پر سید الله باندې ها بحبل الله پر سید الله جميعا غونډه رسینه مراد څه شه ده عبد الله ابن عباس و دین الله په دین د الله یا مجاهد سے وعد الله په وعده د الله یا ابو العالیه و مراد تنه اخلاص ده خو اکثر مفسرین وی مراد تنه قران ده هو حبل الله درسه الله چې ان هذا القران دا قران ده منګولي ولګوي تاسو په قران باندې ټینګي جميعا په غونډه باندې ولا تفرقوا تفرقا مجوړوي تاسو په دین کې یعنی ډلبازي مکوي تاسو ولا تفرقوا ډلبازي مکوي یعنی دلته تفرقه عقیدوي د ګوره عملی نه
بعد الاسلام رست د اسلام نه تاسو ډلبازي مکوئ واذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت د الله تبارک وتعالى هغه چې علیکم پتا سو باندې کړه د په اسلام سره اذ باغ وخت کې کنتم چې وای تاسو اوس ورته یو وخت کې څومره تفرقه کې وای یو بل سره مو وجل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راغې د په واسطه باندې تاسو خپلو کې ورونه شي اذ کنتم باغ وخت کې چې وای تاسو اعداء دشمنان سره دشمنان وای تاسو په جاهلیت کې قبل الاسلام مخکې د اسلام نه فالف پس الفت پیدا کړو بری تعالی بین قلوبکم پمنځ د زړونو تاسو کې بل اسلام په اسلام سره فاصبحتم فصرتم پس وګرځیدای تاسو بنعمته په نعمت د الله تبارک وتعالى باندې فاصبحتم فصرتم وغرزيد تاسو بنعمت الله بنعمت د الله چې دین اسلام دی اخوانا سرورنا په دین کې وکنتم وای تاسو علی شفا بغاړه حفرت د کند باندې یعنی پاخه عمرونه من النار د اورنا یعنی پاخه عمرونه قریب وختو چې تاسو په دې شرک او کفر باندې مړ شوی او جهنم ته ورزیدلی وای وکنتم وای تاسو علی شفا بغاړه باندې حفرت د کند من النار د اورنا فانقذکم پس بچ کې تاسو لپاره بری تعالی من د کند د اورنا په سبب د ایمان باندې کذالک هم د غرنګ یبین الله بیان الله تبارک وتعالى لكم تاسو آیات آیاتونه خپل امر او نهي لعلکم د لپاره چې تاسو تهتدون په هدایت شئ